الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين الطيبين الطاهرين أما بعد. په دې ټول کائنات کې د الله جل شانه بشمار مخلوقات دي اور قیمتی سیزونه دي، سره زر، سپین زر، ملغلرې او د دنیا قسم قسم دولتونه. په دې ټولو کې قیمتي دولت او د الله جل شانه په دې ټول کائنات کې ټولو نه زیات قیمتي سیز هغه د ایمان دولت دی چې الله جل شانه چاته ایمان نصیب کړي. او زمونږ ستاسو دا ټولو الله جل شانه په خپل فضل سره، خپل کرم او مهرباني سره چې کوم ایمان نصیب کړي، دین لوی دولت نشته. بیا د ایمان نه پس چې ایمان بنده ته نصیب شي، هغه نه پس د الله جل شانه د کلام نه لوی دولت نشته. د الله جل شانه کلام، داغه الفاظ، داغه معنی او باغی باندې عمل، دا دومره لوی دولت دی چې د دنیا ټول خزانه د دې مخ کې هیڅ نه دي. نو هغه ماشوم چې هغه ته الله جل شانه خپل کلام دا عظیم دولت دا هغه بسینی کې محفوظ شي، حقیقت دا دی چې دنه زیات مالدار او دنه زیات خوش قسمته په دې کائنات کې بل څوک نشته سوا د هغه چانه چې هغه دنه زیات په خې طریقې سره قرآن مجید یاد کړی وي او دنه زیات په خې طریقې ور باندې عمل کوي. دا قرآن مجید د الله جل شانه کلام دی، دا هغه صفت دی او انسان لپاره دا لوی د سعادت او د خوش قسمتۍ خبره ده چې الله جل شانه خپل کلام او خپل صفت انسان لپاره آسان کړی دی او انسان هغه ویل شي، هغه یادول شي، هغه پڑھاول شي. ورنه د الله جل شانه چې څومره صفات دي هغه لا منتهی صفات دي، دا هیڅ انتها نشته. والله خپل کلام خپل بندگانو ته آسان کړی دی، دا د الله لوی فضل دی. او د قرآن مجید یادول دا د الله جل شانه یو معجزه ده. الله جل شانه چونکه قیامت ته پوری ټول انسانانو د هدایت لپاره دا قرآن مجید نازل کړي. دنیا او د آخرت فلاح کامیابی الله جل شانه په قرآن کې لیکلي ده. نو دې وجه نه دا ضروری و چې الله جل شانه د خپل کتاب محفوظ وکړي. ځکه کدا کتاب محفوظ نه وي او څنګه چې نور کتابونه الله نازل کړي او هغه محفوظ پاتې نشو، بلکې هغه خلق ورکې تبدیلیان یو کې او هغه خپل اصل صورت کې پاتې نشو. قرآن مجید هم خدا نه خواسته داسې وي او دا خپل اصل صورت کې محفوظ نه وي، نو بیا به خلقو د پاره د هدایت لار نه و. چونکه قیامت پورې دا کتاب الله جل شانه محفوظ ساتلی دی او ټول انسانانو د پاره دا د هدایت کتاب ګرځولی. دی وجنه د الله د دغه حفاظت د ذمہ داری په وجه باندې الله د دې حفظ آسان کړی. ورنه یو ماشوم چې هغه د دې په معنا نه پوهیږي، دا ژبه نه وي، هغه ټول قرآن مجید د
الحمد نه والناس پوری چې دیش سپاری دي دا یادی او زرګونه آیتونه دي د شپږو زرو نه زیات آیتونه دي د قران مجید دا ټول یادی دا د الله د مدد د نصرت نه بغیر ناممکن ده مونږه د خپل ژبې پښتون د پښتو اردو والا د اردو که تاسو ته وکړئ نو یو وړه رساله یا وړوکی کتاب ورته په یاد نه وي د خپل ژبې چې په هغې پوهیږي خو لیکن قرآن مجید د هغې زرګونه نه بلکونه حافظان دي او هر کال د الله په فضل باندې لکونه ماشومان د قرآن مجید حافظان کیږي دا ځکه چې دا د الله جل شانه کلام دی او د دې حفظ الله آسان کړی دی او دا معجزه ده د هندوستان کې چې کله د انګریزانو حکومت رالو نو هغه ټیم کې چونکې د پریس نو او پریس باندې د قرآن مجید د چاپ شده نسخې به داسې عام نه ملاوي دي قرآن مجید چې به چا اغوستو نو چا کاتب به ورته لیکلو په لاسو باندې لیکلي شوي قرآن مجید دي نو دې وجې نه قرآن مجید نسخې به ډېرې کمې وي چاپ کېدې به نه نو هغه ټیم کې انګریزانو دا خیال وکړو چې که مونږه چونکې محدود تعداد کې د قرآن مجید نسخې دي لاسو باندې لیکلي نسخې دي که دا د خلکو نه واخلو او دا ضایع کړو نو قرآن مجید به ضایع شي الیاذ بالله قرآن مجید به د دې منځ کې پاتې نه شي نو هغوی به ډېر په ګران قیمت باندې خلکو ته وي چې خپل قرآن مجیدونه راړي او موږ به تاسو ته دومره پیسې درکړو او خلک ناواقفه خلک و غریبانان نو هغوی به د لږو پیسو په لالچ کې قرآن مجید نسخه خرڅه کړه هغه ټیم کې یو عالم و مولانا باقر علي رحمت الله علیه هغه ته چې پته ولګي د انګریزانو دا کار شروع کړی دی نو هغه پوه شو چې د دې مقصد څه دی چنانچه هغه دا انګریزانو مشر دفتر ته لاړ او هغه ته یې وویل چې تاسو دا قرآن مجیدونه څه دپاره راغونډوئ تاسو دا مقصد دی چې موږ به دا ضایع کړو نو قرآن مجید به ختم شي ورته تاسو په دې سوچ کې مه اوسېږئ که تاسو د قرآن مجید ټولې نسخې خدا نه خواسته ضایع کوي بیا هم د قرآن مجید تاسو ختمولی نه شي بیا ورته یو حافظ راوغوښته یو مدرسې نه 10 کاله عمر یې ورته یې چې قرآن مجید ووایه مختلفو ځایونو نه د هغه انګریز افسر مخکې ورنه تپوسونه وکړل هغه صحیح قرآن مجید ووایي بیا یو بل حافظ راوغوښته د 8 کالو بیا بل حافظ راوغوښته د 7 کالو د 7 کالو ماشوم قرآن مجید پوره یادو هغه یې ورته واورولو بیا ورته ویل چې وګوره قرآن مجید داسې په زرګونه حافظان دي لہذا که ته د قرآن مجید نسخې راغونډې کړې خو دې سره ته قرآن مجید ختمولی نه شي سید عطاءالله شاه بخاري رحمت الله علیه یو لوی مجاهد عالم تیر شوی دی هغه یو واقع نقل کړی دی یو حافظ محمد قاسم صاحب رحمت الله علیه چې په سترګو باندې معذور و قرآن مجید داسې یادو چې په ټول عمر کې د قرآن مجید یوه غلطي ورنه نه وراغله او غلطي خو لرې خبره ده چېرته په دوباره باندې هم نه ویلی او چې لږ پکې خطا شوي یو به یې دوباره ویلی هغه باره کې یو واقع نقل کړی و هغه په سترګو معذور و یو بزرګ و خواجه احمد شاه صاحب رحمت الله علیه هغه وایي قرآن مجید په خپلو لاسو لیکلی او اراده یې دا وه چې دا قرآن مجید زه چاپ کړم خو د چاپ کولو نه مخکې ضروري ده چې د دې څوک ماهر وګوري چې دې کې چېرته د زبر زیر غلطي خو نشته چنانچه هغه یو عالم
ته دا قرآن مجید خپل لیکلی شوی یوړو مولانا محمد زکریا رحمه الله ته چې تاسو دا وګورئ چې دې کې څه غلطي خو نشته چې زه بیا چاپ کړم. هغه ورته وایي چې د دې غلطي راایستل دا خو زمونږ د وس کار نه دی. البته حافظ قاسم صاحب دی هغه خواله به یوسو که هغه دا پاس کو چې دې کې غلطي نشته نو بیا به دا یقیني وي. یا حافظ قاسم صاحب ته چې راوړو هغه چونکې په سترګو معذور و دې وجې نه دې دا وایي چې مونږ به دا قرآن مجید وایو او حافظ صاحب ته وایي چې تاسو یې اورئ. نو که مونږ چېرته غلطي وي نو تاسو وایئ چې دا غلطي اصلاح وکړو. یا حافظ صاحب ورته ووایي حافظ قاسم صاحب چې داسې مه کوئ بلکې زه د ابتدا نه د الحمد نه تاسو ته صرف اعراب بیانوم او تاسو دې نسخې ته ګورئ. اعراب مطلب دا چې صرف زه به تاسو ته وایم چې زبر سکون زبر سکون پیش زیر شد کړه زبر زیر بیا زبر بیا شد هغې لاندې زیر بیا سکون بیا کړه زبر. زه به صرف دا اعراب درته وایم او تاسو دا قرآن مجید نسخه ګورئ. چنانچه هغه وایي د ابتدا نه د الحمد نه صرف اعراب شروع کړل او والناس پورې صرف اعراب وایي د تلاوت نه بغیر صرف اعراب او هغوی چې وکتو هغې سره دا قرآن مجید د نسخې اصلاح وکړه. نو داسې حفاظ الله جل شانه په فضل سره او د الله جل شانه د معجزې د ظهور په طور باندې موجود. نو دا هغه سرپرستانو هم خوش قسمتي ده چې الله جل شانه دا عظیم دولت د هغوی کور ته راوړي او د هغه ماشومانو خو یقینا لوی سعادت او خوش قسمتي ده چې د ورځ او د شپې د مهنت نه پس الله جل شانه هغوی ته د عظیم دولت نصیب کو. اوس د دې دولت حفاظت دا د سرپرستانو او د دې حفاظو مشترکه ذمہ داري ده چې دا دومره لوی قیمتي دولت حاصل شو سینه کې محفوظ شو چې دا اوس د دې خزانې نه خدا نه خواسته شیطان د دې غل دی چېرته هغه د دې نه واپس پټ نه کړي او دا دومره محنت وشو خدا نه خواسته دا ضایع نه شي. څنګه چې انسان چرته پیسې وي ورسره سونه وي چاندي وي ډالري وي نو هغه دولت او پیسې خلک حفاظت کې ساتي تالی ورته لګوي پټ ځای کې ساتي. دا رنګې د قرآن مجید دا دولت چې حاصل شو د دې هم حفاظت لازمي دی سرپرستانو باندې هم او په حفاظو باندې او د دې دولت حفاظت دا دی دا طریقه دا ده چې قرآن مجید سره دا رشته کمزوري نشي چرته چې څنګه دا رشته قرآن مجید سره قائم شوې ده دا رشته مزید مضبوطیږي دا کمزوري نشي. ځکه که خدا نه خواسته دا رشته کمزوري شوه او شیطان په دې کې کامیاب شو چې د قرآن مجید د تلاوت نه دا حافظ صاحب غافل شو نو بیا د دې خطره ده چې دا دولت واپس چرته د لاسونه لاړ نشي. دې وجې نه صرف په نوم باندې که یو بنده حافظ وي خو لیکن قرآن مجید ورته یاد نه وي او قرآن مجید تلاوت نه کوي نو صرف نوم باندې حافظ کېدل کافي نه دي. صرف دا نه چې یو ځل قرآن مجید حفظ کو بس دا حفظ پوره شو دی نه بس ورنه غفلت اختیار شي دا ډیره د نقصان خبره ده. دې وجې نه دې حفاظ او حضراتو ته الله جل شانه دې دا ډیر مبارک کی خدا ذمہ داری ده چې قرآن مجید تسلسل سره چې څنګه استادان وایي هغه رنګې د هغې تر مرګه پورې تلاوت او قرآن مجید د الفاظو زده کولو نه پس د دې معنا زده کول د دې قرآن علم حاصلول د دې دا عزم او اراده چې د سرپرستان هم دا عزم وي اراده وي او د هغوی هم دا جذبه وي چې دا قرآن مجید د دې لپاره چې د دې علم حاصلول د دې قرآن علم حاصلول د دې 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 د دې
او د حافظ صاحب خپل هم دا جذبوي چې قران مجید الفاظ یادولو نه پس د دې په معنا باندې هم ځان پویوم ان شاء الله او د دې معنی باندې پویودو نه پس د دې په احکام باندې به پورا عمل کوم ان شاء الله او احکام باندې عمل کولو نه پس د دې پیغام به ان شاء الله د دنیا ګډ ګډ تر رسوم او د قران مجید داعی به جوړیږم الله جل شانه دې قران مجید د الفاظ او د برکات چې څنګه حاصل شو دا رنګي د قران د معنا برکت قران باندې د عمل کولو برکت او قران مجید د دنیا ګډ ګډ تر رسول توفیق هم موږ تاسو ټول ته نصیب کی واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین